سنو 90 سیکنډ سره زم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دی چې سعودي عرب نه وروسته ګڼ نور ملکونه هم پاکستان سره دفاعي معاهدې خواهشمند دي. خیبر پختونخوا کې موسم د بدلون سره ډینګي کیسونو کې زیاتې راغلي دي. تیر 40 غنټو کې په صوبه کې 95 خلکو کې ډینګي تصدیق شوه دی. د نوي شمیرې سره ډینګي متاثره کیسونو شمیره 1203 ته رسیدلې ده. په ټول ملک کې د اکتوبر اولنۍ نیټې نه پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو ځل بیا اضافي امکان څرګند شوی دی. زریو تر مخه په پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې ₹1.90 تر ₹4.15 فی لیټر اضافي امکان دی. خیبر پختونخوا کې دریم ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری مکمله شوې ده. سبا به انتخابي نښې الرټ کیږي. د صوبې 11 ضلعو کې په 40 خالي نشستونو انتخابات د اکتوبر 19 نیټې باندې به کیږي. دستک پبلک سروس ډیلیوري پورټل د خلکو د اسانتیا لپاره یو مهم ګام دی. د پورټل د لارې 1,89,000 خلکو د موټر ګاډو رجسټریشن کړي او 2 لکه نه زیات د اصلي رجسټریشن نه صوبې ته 2.4 ارب روپو آمدن ترلاسه شوی دی. متحده عرب امارات هوایی کمپنی اتحاد ایرویز پیښور نه بیرته د پروازونو آغاز کړی دی. یاد دی وی اتحاد ایرویز 10 کاله پس باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ باندې لینډینګ کړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.